بعض علما ذکر کوي چې اصل کې بنو عمر بن عوف هغو مسجد قبا جوړ کړی نو دیو دا غوښته چې د دغو په مقابل کې دا د بنو عمر تره زامنو بنو غنم بن عوف نو دی بنو غنم بن عوف غوښته چې موږ د دغو په مقابله کې جماعت جوړ کړو نو دیو مسجد زرار جوړ کړو رسول علیه السلام چې کله تله نو رسول علیه السلام ورته ویل چې اوس تبوک ته روان یم په سفر باندې یم په جلته یم چې واپس زه رالمه نو زه به په دغه جومات کې لمونځ وکړم رسول علیه السلام چې واپس کله راغی نو زی اوان یو ځای نومو په مابین د دې او د مدینه کې و هلته راغی چې هلته راورسېد جبرائیل علیه السلام ورته راغی او د مسجد زرار خبر او اطلاع ورته وکړه چې دا جومات د دې لپاره جوړ شوی دی او دا مسجد زرار دی لہذا د مسجد زرار خبر او اطلاع ورته وکړه چې دا جومات د دې لپاره جوړ شوی اوس تاسو ګورئ رسول علیه السلام صحابه او دا 12 تلو جوړ کړی رسول علیه السلام صحابه ته وویل چې ورشئ دغه جومات وران کړئ لہذا په دغه کې مالک بن دخشم دا هغه څه ملګري راغله چې دغه جومات ته راغله نو مالک بن دخشم خو هلته د دغه ځای ګینې اوسېدونکی و هغه ورته چې صبر وکړئ دا کور ته ننوت اور یې راویستو لمبې د اور او جومات ته یې ولګولې لهذا جومات اور واخیست منافقینو کتل هغه جومات ته وسید مسجد زرار هغه وسید مفسرین ذکر کوي چې دا مسجد زرار چې کله دا وران شو نو دا داسې وران شوی دی دا له مسجد قبا ته مخامخ چې په دغه ځایګینې کې به دا خو شړې ځمکې وي په دغه ځایګینې کې به کوتره که چېرته راله جاله به یې هم نه کوله پکې که په دغه ځای باندې به وروسته چا کور جوړ کو نو الله جل شانه به د هغه بچي ژوندي نه پاتې کول او ګوره دغه ځای تر اوسه پورې د مسجد قبا مخامخ شړ پروت دی یوه لویه ډاګه ده چې شړ پرته ده البته د سعودي حکومت پکې دا ګاډي ودرې او موقف یې جوړ کړلی نو الله په دې جومات ته د مسجد زرار وران اوس تاسو وګورئ مسجد زرار کم جومات دی چې په دې کې بل جومات ته ضرر رسي بل جومات ته په هغې کې ضرر رسي مؤمنان په هغې کې جدا کوي و ارصادا او دا یو رصدګای د منافقینو د راغونډېدلو د دې یو ځای دا مسجد زرار دی دا مطلب مسجد زرار دام ده چې په دې کې د الله ذکر نه کېږي نیکانو صالحینو خلکو ته په هغو کې ضرر رسي لهدا ټول مسجد زرار داخل دي د مسجد زرار امام چې یو جومات داسې دی چې هغه هم ګناهګار دی په دغه جومات کې چې کم د دغه مسجد زرار امام هغه هم ګناهګار دی او دغه مسجد زرار امام په هغې پسې به مونځ نه کوي هغه به په هغې پسې به مسجد زرار په امام پسې به مونځ نه کوي مسجد سره امام زرار شو هغې پسې به مونځ هم نه کوي د دغه جومات مسجد زرار امام چې کوم و
نو دا مجمع اصل کې اوس تاسو وګورئ د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ بنو عمر بن عوف چې مسجد قبا یې جوړ کړلی هغو د عمر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې راله د بني عمر او عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ای عمر رضی امیر المؤمنین ته مجمع بن جاریه ته ووایه رضی الله صحابي دی چې دا په مسجد قبا کې موږ لمونځ کوي د موږ امام نشته عمر رضی الله تعالی عنہ چې لا ولا نعمت عین چې دا به مونږ نه کوي تاسو له زه ستاسو سترګې په دې خبره نه خوشحاله کوم چې دا تاسو له به مسجد په دغه جومات کې مونځ وکړي دا به تاسو له په دغه جومات کې مونځ نه کوي ولې دا د مسجد زرار دا خو د مسجد زرار امام و چې د مسجد زرار امامونه به ده پسې مونځ نه کېږي دا به مونځ نه کوي مجمع ورسو هغه له عمر رضی الله عنه ما خبر امیر المؤمنین ما خبرې ته پرېږده هغه ویل چې خبره وکړه هغه دا ویل چې دیو کله جومات جوړ کو نو زه د دیو د ړوند نه نه وم خبر چې په دیو پړونو کې نفاق دی او نه د دې نه خبرم چې دا منافقان دي او دیو په خپل کې کوپر او دا پټ کړل خو جومات یې جوړ کو جومات نو ما ته علم پته نه وه زه ورغلم په دې جومات کې ودرېدم نو زه په دې کې مونځ مې مخکې وکړو زه په دې کې معذوره وم نو عمر رضی الله تعالی ورته ویل چې زه تا داسې کار کړلی ته په دې کې معذوره وې او په زه خیر د لاړ شه اوس ته د مسجد قبا والاله مونځ کوه نو چې کم یو د مسجد زرار امامو عمر رضی الله تعالی هغه ته ویل چې دا به خلکو له مونځ نه کوي نو د مسجد زرار امام هغه یې منې کړلی عمر رضی الله چې ته مخکې مونځ نه کوي اصل کې یو خبره زما دا واورئ به هرحال آیاتونه دي چې هر کار له چې ورتلی نو په اخلاص سره به ورځئ که چېرته ته یو کار له په اخلاص سره ورنرلې الله ستا امداد نه کوي اخلاص به څنګه ورځې ته به چې یو کار له ورځې د دې لپاره به نه ورځې چې زما قومیت اوچت شي زما خلک اوچت شي زه په خپله باندې اوچت شم خلق ما ته عالم ووایي زما په دې خلکو یو روح قایم شي لهذا په ما پسې وروسته یوه ډله خلک را روانې چې یاره هغه به دا خلک محکوم کوي او په زور زبردستۍ سره به دا عالم او ما حاکم کوي که په دې نیت باندې ورلې لهذا ته تباه شوې دنیا هم تباه او آخرت هم تباه لہذا هر کار له چې ورځئ نو هغه کار له به په اخلاص ورځئ په رضا د الله باندې به ورځئ الله جل شانه به ستا امداد او ستا نصرت کوي داسې امداد به الله ستا وکړي چې ته به حیران خو که ته یو کار لا په غلط نیت وارلی او په دغه کار کې ته څومره یې په دغه نیت باندې نو لهذا چې څومره په دغه کار کې ته په غلط نیت یې نو دغه کار دغه د ګناه دی ته چې پکې ګناه به کې اخلاص نشته چې په اخلاص دې ورغلی نو تا له ثواب د کومه راغی نو به هر حال دا خو د مسجد زرار الله جل بیانو اوس الله نبي ته څه وایي لا تقم فيه ته مه ودرېږه په دې مسجد زرار کې ابدا همیشه الله نبي ته وایي ابدا په همیشه لپاره به دې مسجد زرار کې نه ودرېږي لمسجد هغه جومات اسس علی تقوا چې بنیاد ایښودی شوی دی په هغه په تقوا من اول یوم د اول ورځ نه دې جملې هغه جومات چې د هغې بنیاد په تقوا سره ایښودی شوی دی هغه کوم جومات دی هغه مسجد قبا دی ټول مفسرین ذکر کوي او دا مسجد قبا عام جومات نه دی نبی علیه السلام فرمایي صلات فی مسجد القبا کعمرة چا چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته مونځ وکړو داسې دی لکه چې عمرې کړي او د مسجد قبا په دیوال باندې چې ورننوځي دا حدیث یې پې لیکل دی چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته وکړو د هغه اجر د عمرې دی تام عمرې اجر نو دا مسجد دغه دی
بنیاد یې ښودی شوی دی په تقوا. خو بعضې علما ذکر کوي او د مسجد قبا د خلکو الله تعالی د هغو په قرآن کې ثنا ویله، هغه ثنا له هم راځم. خو دې مسجد بنیاد ښودی شو په تقوا 2 تنو کسانو جګړه کوله چې دا مسجد چې بنیاد یې په تقوا یې ښودی شوی دی دا کم یو دی. یو ویل چې دا مسجد قبا دی، بل ویل چې دا مسجد نبوي دی. دواړه رسول علیه السلام راله. رسول علیه السلام ورته وویل چې دا زما د جومات مسجد نبوي دی. د رسول علیه السلام مطلب دا نه و چې د مسجد قبا نه دی، اصل کې مسجد قبا بنیادم په تقوا یې ښودی شوی، خو د رسول علیه السلام مطلب دا چې د زما کوم جومات دی مسجد نبوي د دې بنیادم په تقوا یې ښودی شوی. دا د رسول علیه السلام مقصد چې مسجد قبا خو د بنیاد په تقوا یې ښودی شوی، خو دا جومات چې زما کوم جومات دی مسجد نبوي د دې بنیاد هم په تقوا باندې یې ښودی شوی. دا مطلب اوس د دې من اول یوم ایوایو د دې اول یوم نه عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره اخذ کړه چې د تاریخ ابتدای د هجرت نه وکړه. ګوره مخکې به دا و هجرت به چې تاریخ به چې د عام الفیل نه دا دومره کلونه وشو، د پلانکي د مرګ نه دومره کلونه، خو من اول یوم من هغه مسجد چې بنیاد یې ښودی په تقوا د اول ورځ نه. اول ورځ کمه وه؟ اول ورځ د هجرت چې کله نبي علیه السلام هجرت وکړو مدینې منورې ته راغی، په قبا کې اوسېده د بن عمر بن عوص، هلته یې د مسجد بنیاد کېښود او هغه ته مسجد قبا و. نو دغه جومات چې هلته بنیاد یې ښودی شوی و هغه دغه جومات. دا مطلب دی د دې آیت. نو دا من اول یوم نه عمر عنه تاریخ هجری شروع. اوس په دغه مسجد قبا فضیلت ذکر کیږي. په دې جومات کې په دې جومات کې رجال سړي دي یحبون خوښوي هغو ان یتطهروا چې ښه پاکوالی طلب کوي هغو داسې سړي دی په دې جومات کې چې هغو ښه پاکوالی حاصلوي. والله تعالی یحب خوښوي المطهرین ښه پاکوالی حاصلوونکي. الله د مسجد قبا د خلکو صفت بیان کړو. د مسجد قبا د جومات خلک هغو صفت چې داسې سړي دي چې به دې خوښوي چې ان یتطهروا ښه پاکوالی وکړي، دیو ښه پاکوالی حاصلوي. دا آیات چې نازل شو نو نبی علیه السلام ویل یا معاشر الانصار ای د انصارو جماعت ان الله بشک الله تعالی قد اثنا علیکم خیرا بشک الله تعالی ثنا کړی د ستاسو په اوداسه کې فما طهورکم نو ستاسو اودس سره تاسو کوئ. نو دی ویل نتوضأ للصلاة موږ د مانځه لپاره اودس کوو ونغتسل من الجنابة او د جنابت نه موږ غسل کوو. رسول علیه السلام ورته وچه دې نور قالو ویل هغو لا غیره بل نشته ان احدنا مگر یو زموږ نه اذا خرج الی الغایة کله چې میچیازو ته لاړ شي احب خوښوي ان یستنجی بالماء چې استنجا په اوبو وکړي. دا خوښوي. نبی علیه الصلاة والسلام له هو ذاک دا ستاسو چې الله تعالی په اوداسو په پاکوالی کې ستاسو مده کړله هغه دغه ده په علیکموه په تاسو باندې دا ده. نو ما دې جومات والا خلک به دا کار کاو چې دیو به کله میچازې وکړې د قضای حاجت به یې پوره کړه د هغې نه به چې راپاڅېده استنجا به په اوبو کې کوله. نو الله جل شانه د دیو په دې قرآن کې د دیو په پاکوالی کې مدح بیان کړه. دا بل اپمن هغه څوک اسس بنیانه چې ښوده د اسس چې قایم کړل هغه بنیانه آبادي خپل علی تقوا په تقوا باندې من الله د الله نه ورضوان او په رضامندۍ باندې خیر غوره ده. امن یا هغه څوک اسس بنیانه چې قایم کړی دی بنیانه آبادي خپل علی شفا په کناره جرفن
په کناره د یو ډډ کمر هغه ډډ کمر هر انچ هغه لویدونکی دی یو ډډ کمر دی د هغې په کناره باندې ته یوه آبادي جوړ کړي چې ډډ کمر لویدونکی دی نو لحاظه دغه شان دغه آبادي چې کوم په تقوا نه وي هغه داسې ده چې هغه لویږي هغه زایله کېږي هغه ختمیږي اوس ګورئ پنهارانو لویږي دا آبادي بیهي په دې سړي باندې او چرته لویږي په اور د جهنم کې دغه آبادي رالګي دا سړی د ځان سره جهنم ته آرتی هغه آبادي رالګي سړی جهنم ته آرتی دا یا داسې معنی وکړه پنهاره لویږي هغه کناره پنهاره لویږي هغه آبادي بیهي پنهاره لویږي هغه سړی بیهي په دې آبادۍ سره په اور د جهنم صحابه وایي چې موږ کله دې مسجد زرار ته موږ اور ولګاو نو لهذا د دې ځمکې نه لوګی راوچت شو اور ترې راوچت شو والله الله تعالی لا يهدي هدایت دقي القوم الظالمين قوم دا قوم الظالمين ظالمان دي لا يزال همیشه د پاره بنیانهم آبادی داغو الذي هغه آبادی بناو چې جوړه کړې و هغو ریبتن شکو پړون داغو الا مگر ان تقطع قلوبهم مگر دا ان تقطع چې وشلېږي قلوبهم دا پرېښي داغو دا آبادی چې کومه جوړه کړه دي پړون کې شکو چې موږ پرې دومره خرچې کړې وي دام پرې کړي نو دا آبادي دې بڼو کې شک الا مگر ان تقطع چې وشلي پرې شي زړونه چې دا هغو زړونه پرې شي زړونه پرې کېدل څه مطلب چې مړه شي یا زړونه پرې کېدل چې ډېر غم د وجې نه هغو داسې شي چې ګویا د هغو زړونه پرې شو یا الا ان تقطع قلوبهم مگر چې توبې وباسي او نادم شي په خپل کارونو باندې په داسې ندامت سره چې ګویا زړه پرې شو والله تعالی علیم عالم دی حکیم حکمت والا دی ان الله بشک الله تعالی اشترى اغشتر الله تعالی من المؤمنین د مؤمنان انفسهم نفسونه دهغو الله د مؤمنانو دیو نفسونه اغشتي و اموالهم او مالونه دیو هغه ته اغشتي بان لهم بشک جلا غوره پارا الجنه جنت ده یقاتلون فی سبیل الله قتال بکیاغو فالارض الله کی فیقتلون نو دیو بقتل کوي ويقتلون او دیو بم قتل کولش وعدن علیه وعد رب الله باندې حق په تورات کې دا په تورات کې ول انجیل او انجیل کې والقران او په قران کې دا وعده را ومن هغه چا اوفا بعهده چې فرقلا بعهده وعده بوعده وعده خپل د الله سره فاستبشرون خوشاله شئ تاسو ببيعكم په تاسو باندې الذي هغه بیا بایعتم به چې تاسو بیا کړل په دې باندې وذلک دغه هو الفوز العظیم دغه هو دا الفوز کامیابی دا العظیم لویا ان الله بشک الله تعالی اغفر دا مؤمنانو د دیونه نفسونه په مخکې آیاتونو کې د جهاد ذکر را روانو غزوه تبوک را روانه وه خو په دغه آیاتونو کې د هغه خلکو حالت ذکر شو چې کم د جهاد نه وروسته شوي اوس په دې آیاتونو کې ترغیب د مؤمنانو ته په جهاد کې الله تعالی مؤمنان له ترغیب ورکوي په جهاد کې دا آیات هم ډېر اوچت آیات دی او هغه دا چې د الله سره موږ د
الله سره موږ یوه بیعه کړله الله زموږ سره بیعه کړله دا وړه خبره خو نه ده چې الله زموږ سره بیعه کوي هغه بیعه سره چې موږ به خپل نفسونه او مالونه الله له ورکوو بیعه ده په بیعه کې به یو شی ورکوې بل به اخلي نو مال او نفس به موږ الله له ورکوو د دغه په عوض کې به الله موږ له څه شی راکوي جنت دا داسې بیعه ده اوس چې تا او بیا داسې بیعه ده چې دا نه چې ته خپل ځان قتل کا نه چې قتال جهاد به کوئ نه که بل قتل لکه هم بیعه په دغه هم بیعه وشوه او که شهید شي نو هم شي دا داسې بیعه ده الله ذکر کوي چې ای مؤمنانو په دې بیعه سره تاسو خوشحاله شئ چې دا د الله سم بیعه کړله چې الله له به نفس او مال به راخلي الله له به ورکوي الله به تعالی جنت درکوي دا د دې آیت چې تر څو پورې د خپل نفس ځان او خپل مال الله تعالی له نه ورکړی بیا د جنت ته نشي تللی دا د دې آیات نازل شوی په څه شي کې دی راجح خبره دا ده چې دا په بیعت ثانیه کې نازل شوی بیعت ثانیه ته وګورئ دوه بیعت دي یا خو هغه بیعت چې په حدیبیه کې کېده رسول علیه السلام نو رسول علیه السلام د صحابه سره بیعت کوي او رسول او دا صحابه بیعت په څه شي باندې کوي په جهاد باندې چې موږ به د مشرکانو سره جنګیږو ځکه چې عثمان رضی الله تعالی عنه چې دا یې راپرې نه ښوو او دا یې شهید کړو موږ به ورته جنګیږو نو د دې نه هغه بیعت مراد دی خو بعضې علما ذکر کوي چې د دې بیعت نه بیعت د لیلة العقبه دی لیلة العقبه تاسو وپېژنئ لیلة العقبه داسې وه چې رسول علیه السلام به په مکه مکرمه کې د مدینې د خلکو سره به ټیم مقرر که چې تاسو به په پلان کې وخت کې د شپې ډېره کوي ته راشئ رسول علیه السلام به د مکې مکرمې نه هغه ډېره کوي ته د شپې ورووت د مدینې خلک به راغلی د مدینې خلک چې یو پیر راغلی نو دا 11 کسان په دویم پیر چې راغلی نو دا څه 40 او یا کسان زنانه دا هم پکې دا رسول علیه السلام چې دیو ته ورغی نو هغو ته یې ویل او دا د انصار مشرات دي عام خلک نه دی اوس دا رسول علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله په موږ باندې شرط وتړه الله لره چې موږ څه کار کوو رسول علیه السلام ورته ویل چې عبادت د الله کوئ او د الله سره عبادت د الله کوئ او تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ هغه ویل دا خو موږ ومنو دا ټیک شو دا موږ منو بیا رسول علیه السلام ته وایي چې ته اوس خپل ځان له په موږ باندې شرط وتړه ته څه رسول علیه السلام ورته ویل چې زه مدینې ته درلم هجرت مې وکړه نو تاسو به زما داسې دفاع کوئ لکه د خپلو بچو د زنانو نه چې دفاع کوئ هغه ویل چې دا موږ ومنو د یا رسول الله خو د دې په عوض کې به زموږ دپاره څه هغه ویل چې رسول علیه السلام جنت هغه ویل چې دا خو بیعه ده داسې بیعه ده چې په دې بیعه باندې به خوشحاله و الله دا آیاتونه نازل کړ وعده ده په الله حق په تورات او په انجیل کې په تورات او په انجیل کې هم دا وه چې امت د نبي علیه السلام نه الله اخیستي دي د مؤمنانو نه نفسونه د هغو او د مالونه نفسونه او مالونه ته الله تعالی اخیستي دي او د دې په عوض کې جنت او په قرآن کې هم دا واده ذکر
التائبون مؤمنان، التائبون دا مؤمنان توبه استن کی دی، العابدون عبادت کون کی دی، الحامدون احمد وین کی دی، السائحون گرزیدون کی دی، جہاد کون کی دی. السائحون علماء روجہ دار دی. الراکعون رکوع کون کی دی، الساجدون سجدہ کون کی دی، الامرون امر کون کی دی بنے کو بندے، والناہون من کون کی دی دبدونا عن المنکر دبدینا، وحافظون حفاظت کون کی دی لحدود اللہ حدون دا اللہ لرا، وبشر المؤمنین زیر ورکت اے نبی المؤمنین مؤمنانو تا زیر ورکت المؤمنین نبی مؤمنات پسیش پس جنا زیر ورکت. ما کان لنبی ندی مناسب یو نبی لرا والذین آخلق لرا آمنو چی ایمان را وڑے واغو ای استغفروا للمشرکین چی بخنا طلب کی اغو للمشرکین دا پار دا مشرکانو ولو کانو اگر کو اغو اولی قربا خاوند قرابت من بعد ما ورست دا اغنا تبین لهم چی واضح شواغو تا انہم بے شک اغو اصحاب الجحیم خاوندان دا جہنم دی. وما كان نو استغفار ابراهيم بخنه طلب کول دا آیات وګورئ ما كان للنبي دې آیات کې په دې مخکینی آیاتونو کې خو بیع ذکر شو خو یو لفظ په مخکې آیات کې ذکر شو چې مؤمنان به د حدونو د الله حفاظت کی، حافظون حفاظت بکی دا حدونو دا اللہ. وس من جملہ پلان دے آیاتونو کی حدود اللہ ذکر کی. اگا حدود اللہ دارے چی نبی و مومنان با چی یو سڑے پا شرک باندے مرلے نو دا اغی دا پارا باب بخنه نطلب کئی. اگر که دا خلق خوانداد دا قرابتی دا دیو رشتہ دارانی خو چه پا شرک بانده مل شو دا اغا دا پارا باب بخنه نطلب کئی. آیات پا دیکھے نازل شوے چه ابو طالب کل پا مرض اپاد کیو رسول علیہ السلام ده تراغه چه رسول علیہ السلام راغه نو ده ابو طالب خواتا ابو جہل ناسته ده مشرکان و نور مشران دی اغا ناسته. رسول علیہ السلام ابو طالب تویل چه ایترا تا کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ اوایا زبا حلال کم پدے باندے ستارا پار شفاعت پورج دا قیامت پورج دا قیامت باز ستارا پارا پدے کلمت دا وجن شفاعت کو. ابو جہل و نور مشرکانو ابو طالب تویل اترغب عن ملت عبد المطلب چه تا دا عبد المطلب دا ملت نتا گرزی لہذا ابو طالب ویلا چه ایورار رسول علیہ السلام توی کچر تیارا دا کنزلو پتا باندې او ستاپ د پلار په زامنو باندې دا نوې چې وروسته به خلک ما کنځي او قریش به دا وایي چې ابو طالب د مرګ نه ویرید کلمه طیبه ویله که دا خبره نه وی نو لہذا ما به دا کلمه ویلی وی
او چې کله مړ کېده نو ویل چې زه په ملت د عبدالمطلب یم. رسول علیه السلام ورته وویل چې زه به ستا دپاره بخښنه طلب کوم چې تر څو پورې الله تعالی منې کړی نه وم. لہذا په دې آیاتونو کې نبی او مؤمنان الله منع کړه چې د مشرک دپاره به بخښنه نه طلب کوم. شیعهګان په دې ځایونه کې یوه خبره کوي او هغه خبره دا ده چې کله ابو طالب ته یو روایت کې راځي چې ابو طالب ته کله مرګ نږدې شو نو عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته وکتل ابو طالب ته چې هغه شونډې خوځولې. نو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته خپل غوږ ورنږدې کړو. نو هغه وویله عباس ویل رسول علیه السلام ته چې ای وراره ابو طالب هغه کلمه ویلا چې تا ورته کوم امر کړی هغه ته. نو نبی علیه السلام ویله چې ما دا خو نه ده اورېدلې. د دغه آیا روایت نه شیعهګان استدلال کوي چې ابو طالب وفات په د وفات شوی په اسلام دی. جمهور ذکر کوي چې یو خو دغه روایت شاذ دی پته نه لګي چې څنګه دی. دویم د سند حیثیت پته هم نه لګي. او درېیمه دا چې کله که دغه روایت صحیح شي خو چې کله د انسان مرګ شروع شي په دغه وخت کې دا کلمه طیبه و ایمان راوړي دغه قبول نه دی. نو ابو طالب چې کله په حالت د اختیار کې و هغه وخت کې ایمان را نه وړ. وروسته که دا ایمان راوړي او په حالت استقرار کې چې کله غرغره شروع شي او بیا ایمان هغه قبول نه دی. په دې ځایونه کې علماو د رسول علیه السلام د مور ذکر هم کړلی. په یوه موقع کې رسول علیه السلام د خپل مور قبر ته راغی. آمینه قبر ته راغی. رسول علیه السلام هم وژړل او کم کسان چې ورسوه هغو هم وژړل. نبی علیه السلام ویل چې ما اجازت طلب کو در خپل نه چې زه د خپلې مور دپاره بخښنه طلب کم خو ما ته دا اجازت ونه شو. او ما اجازت طلب وکړو چې زه د مور د قبر زیارت وکم نو دا راته ما ته د دې اجازت وشو. بیا رسول علیه السلام ویل چې تاسو د قبرونو زیارت کوئ ځکه چې دا تاسو ته مرګ در په یاد دی. نو چې د نبی علیه السلام ته اجازت ونه شو چې د مور دپاره بخښنه طلب کړي نو د دې نه خو دا خبره راغله چې د رسول علیه السلام مور به په کوپر وپاتې چې بخښنه یې ته طلب کړي. موږ د هغې نه جواب کوو چې یاره په دې مسله کې به موږ بحث نه کوو. وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله تاسو دپاره دا مناسب نه ده الله وایي چې تاسو رسول د الله ته ضرر رسوو. چې موږ د رسول د الله مور یادو چې کافره وه مشرکه وه نو په دې باندې خو رسول ته ضرر رسېدل دي. البته دا یوه خبره یاد ولرئ چې د رسول علیه السلام پلار مور دا په زمانه ده په داسې زمانه کې مړو چې زمانه د فطرت وه. فطرت دا چې دین او اسلام نه و. رسول علیه السلام خو وروسته نبی شوی دی او دیو مخکې مړه و
نو چې دا مخکې مړه دي او په هغه وخت کې دین حق دین عیسوي و دین عیسوي هغو ته رسېدلی نه دی نو الله هغه چاله عذاب نه ورکوي چې تر څو پورې هغه ته دین نه وي رسېدلی نو علما ذکر کوي چې د رسول علیه السلام پلار او مور اهل فطرت والا به الله را ژوندي کي په قیامت کې یا به ورته په قیامت کې نبي راولېږي چې به دې ایمان راوړئ ایمان به پرې راوړي او که چا پې ایمان هلته رانه هغه به جهنم ته ځي یا به د نبي علیه السلام ډېر لوی مقام دی د دې په لویوالي مقام باندې به الله تعالی د مور او پلار سره د نرمۍ معامله وکړي داسې معامله به ورسره وکړي چې رسول علیه السلام په هغې باندې غمجن نه وي لهذا د رسول علیه السلام پلار او مور په دې کې موږ لره بحث کول او هغو په بده یادول دا موږ له مناسب نه دي چې هغه وکړو اوس په اخوا آیات کې ابراهیم علیه السلام هغه پلار په کوپر مړو آزر خو ابراهیم علیه السلام بول چې واغفر لی ابي الا زما بخنه وکړه زما پلار ته لاستغفرن لك زه به ستا لپاره بخنه طلب کوم ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلي واستغفر لك ربي زه چې زه به ستا لپاره بخنه طلب کوم د رب نه نو لهذا ابراهیم علیه السلام بخنه طلب کوله د خپل پلار دپاره او هغه کافرو الله جل شانو په دې آیاتونو کې د دغې خبرې جواب ورکوي او هغه جواب داره چې ابراهیم علیه السلام بخنه طلب کوله د خپل پلار دپاره خو هغه پلار چې ژوندی و نو ویل چې الله ده ته بخنه وکړي او بخنه ژوندی ده چې ایمان راوړلو توفیق ورکړي چې ایمان راوړي نو چې ایمان کله راوړي نو لهذا بخنه به ورته الله وکړي خو چې کله ابراهیم علیه السلام ته واضح شو چې دا په کوپر مړلی نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام دعا نه ده کړې دا مطلب وما کان نو استغفار ابراهیم بخنه طلب کول ابراهیم د ابراهیم علیه السلام لابیه د پلار خپل لپاره الا مگر عن موعدة مگر د وعدې نه وعدها ایاهو چې وعده کړې وه ابراهیم علیه السلام دغه وعده ایاهو د پلار پر ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره وعده کړې وه چې به ستا لپاره بخنه طلب کوم فلما کله تبین له چې واضح شو ابراهیم علیه السلام ته انه چې بېشکه دا پلار دغه عدو لله دشمن دی د الله تبرأ منه نو ابراهیم علیه السلام جدا شو د هغه نه ان ابراهیم بېشکه ابراهیم علیه السلام لأواه ډېر کوونکی و حلیم صابرو اواه په معنا د رحیم مهربان اواه په معنا د موقن یقین کوونکی اواه په معنا د مؤمن اواه په معنا د کثیر ذکر چې ډېر ذکر کوي د الله اواه هغه ته وایي چې تلاوت د قرآن ډېر کوي اواه دا چې کوونکی اواه په معنا الخاشعتو چې یریدونکی دی معلم دی د خیر اواه شفیق ته وایي اواه راجع الله ته راګرځېدونکی یو سړي ویل چې یا رسول الله مل اواه څه شی دی رسول علیه السلام ورته ویل الخاشع عاجزي کوونکی المتضرع الدعا چې په عاجزۍ سره دعا کوي وما کان الله نه دی الله تعالی لیضل چې ګمراه کوي الله تعالی قوم یا قوم بعد ورستا اس هغه وخت کې هداهم بعد ورستا اس کلا هداهم چې هدایت وکړي الله تعالی هغو ته حتی تر دې حده پورې یبین لهم چې واضح شي واضح کړي الله تعالی د خلکو ته هغه څه یتقون چې ځان هغه څه یتقون چې ځانونه ساتي هغو ځانونه محفوظ کړي ځانونه بچ کړي هغو وما کان الله نه دی الله تعالی لیضل قوما چې ګمراه کوي یو قوم
وروسته د هغه نه چې هدایت یې ورته کړی حتی چې واضحه کې دیو ته هغه څه یتقون چې دیو ته ځان ساتي د دې جملې مقصد د دې آیات مقصد ته وګورئ د دې آیات مقصد دا دی چې الله جل شانه خو منع وروسته وکړه مؤمنان الله تعالی مخکې وروسته منع کړه چې د کافرانو دپاره به بخښنه نه طلب کوئ اوس په دې کې وهم و چېرې کومو خلکو چې د مشرکانو دپاره استغفار طلب کړلی هغه به ګناهګاري نو الله دا آیات نازل کړ چې نه هغه ګناهګار نه دي ځکه چې د یو کار نه منع نه راغلی او د هغه نه مخکې یو کار څوک کوي نو هغه ګناه نه ده وما کان الله نه دی الله تعالی لیضل قوما چې ګمراه کړي الله تعالی یو قوم بعد وروسته هېڅ په هغه وخت کې هدام چې هدایت یې ورته کړ الله ورته هدایت کړی و هغو ته الله یو چا ته هدایت وکړي نو هغه قوم الله نه ګمراه کوي حتی هغه ګمراه کوي چې بیان کی دیو ته هغه یتقون چې دیو ته ځان وساتي چې دیو د کم څه نه ځان وساتي هغه ورته بیان وکړي او د هغه بیا ځان ته نه ساتي نو هغه ګمراه ان الله بشک الله تعالی له خاص د الله لپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو دا والارض د ځمکې ده یحیی ژوندی کوي الله تعالی و یمیت مړه کوي وما لکم نشته ستاسو لپاره ما سوا د الله نه من ولي دوست ولا نصير او نه مددگار لقد تاب الله خامخا په تحقیق سره توبه قبول کړله الله تعالی علی النبي د نبي والمهاجرین او د مهاجرینو والانصار او د انصارو الذين هغه مهاجرین انصار اتبعوه چې تابعداري کړې وه هغو د نبي په ساعت العسر په وخت د سختۍ کې من بعد ما وروسته د هغه نه کاده قریبه ویزیغو چې اغوښتې وې قلوب زړونه د فریق منهم د یوه فریق د دیونه ثم تاب علیهم بیا توبه قبوله کړې وه متوجه شو الله په رحمت څه په هغو باندې انه بېشک الله تعالی بهم په هغو باندې رؤوف شفیق دی رحیم رحم کوونکی دی لقد تاب الله على النبي فنبي والمهاجرين او مهاجرين د نبی نه خو ګناه نه کیږي نو الله ورته څنګه ویلي چې خامخا الله قبوله کړې ده توبه د نبی علما د هغې نه جواب کوي چې دا نبی د پاره د مهاجرینو د انصارو ذکر کړلی د مهاجرینو د انصارو عظمت او لویوالی د شان واضح کولو مقصد دی د هغه لپاره نبی ذکر کړلی بعض علما ذکر کوي چې د نبی نه خلاف الاولا کار داو چې هغه په خپل اجتهاد سره د منافقینو ته اجازت ورکړی چې تاسو غزوې ته مځې چې څوک به راغی د رسول علیه السلام نه به یې تپوس وکړو هغه به اجازت ورکاو چې مځه نو دا کار اگر که جایز و خو خلاف الاولا نو د دغه خلاف الاولا کار د وجې نه الله نبی ته بخښنه کړې او مهاجرین او انصار خو انسانانو د هغو بیان په خپله باندې الله تعالی کړلی من بعد ما وروسته د هغه نه چې قریبه وه چې اغوښتي وې زړونه د یوه فریقې د دیونه چې د دې انصارو او د دې انصارو او د مهاجرینو یوه فرقه داسې په دې کې وه چې د هغو زړونه اغوښتي وې چې قریبه وه چې هغو د جهاد نه پاتې شوي وي
او غزوه تبوک ته نوی تللی د رسول علیه السلام سره او ما تاسو ته ویل چې دا غزوه خو ډېره ګرانه وه لرې سفر نو قریبه وه چې دغه غوښتې وی نو خو الله تعالی وانړول او بیا را جهاد ته لاړه الذین هغه مهاجرین چې تابعداري کړې وه د نبي په ساعت د سختۍ کې دغه غزوه دا ساعت د سختیو ځکه چې په دغه غزوه کې یو ګرمي وه یو د صحابه کرامو سا سورلۍ کمې وې لس صحابه کرام با په یو سورلۍ باندې سورېدل د دیو سعو سر د زادو توخې ورسنه وي لہذا په دیو باندې به یوه او دوه کجورې تقسیمېدې نو یوه او دوه کجورې به یې خوړلې غزوې ته روانو نو په یوه کجور او دوه کجورو باندې خو کار نه کېږي نو لہذا دیو به په لارو کې پاڼې خوړې نو دیو به پاڼې خوړې او لہذا دیو روانو پاڼې بیا خوړې او جهاد ته روان بل د دیو سره عسر د اوبو و اوبه نه وې نو که فرض که دیو به چرته څاروی ذبح که نو د هغه نه به یې څه اوبه ویستې هغه اوبه به دې وڅښلې په هغه به یې ګزاره کوله خو د رسول علیه السلام د مرګستیا نه هغو مخ نه و اړولی د رسول علیه السلام په مرګستیا کې هغه پکې دا مطلب دی نو ځکه دې جنګ ته ساعت العسر کې وعلى الذین او خامخا توبه قبوله کړې وه الله تعالی على الثلاثة الذين دریو الذين دریو هغه خلکو خلفو چې وروسته کړی شوي او حتی تر دې حده پورې اذا ضاقت علیهم الارض کله چې تنګه شو په هغو باندې ځمکه بما رحبت سره د پراخۍ د ځمکې نه وضاقت علیهم انفسهم او تنګ شوي په هغو باندې نفسونه د هغو وظنوا او ګمان کړی هغو ان لا ملجأ من الله چې نشته ځای د خلاصۍ د الله نه الا مگر الیه مگر خاص الله ته ثم تاب علیهم بیا توبه قبوله کړې وه الله د هغو ثم تابا بیا متوجه شو الله پر رحمت سره په هغو باندې لیتوبو د دې لپاره چې هغو توبې وباسي ان الله بېشک الله تعالی هو الله تعالی التواب ډېر توبه قبلونکی دی الرحیم مهربانه دی وعلى الثلاثة الذين خلفوا د دې درې کسانو توبه قبوله شو امام بخاری د دې په حق کې یو اوږد حدیث راوړلی دا درې کسان ما تاسو ته وویل کعب بن مالکو هلال بن امیه و مراره بن ربیعه کعب بن مالک وایي چې زه د غزوه نه نیم پاتې شوی مګر د بدر نه خو د بدر نه چې څوک پاتې شوی او رسول علیه السلام هغه ته قار یا غصه یا څه نه ویلي عتاب یې نه ورکړی ځکه چې هغو خو دیو اچانک ورتللی یوې قافلې دپاره چې د قریشو یوه قافله ده چې هغه لوټ کړو نو دغه باندې څوک رسول علیه السلام چاته عتاب نه ورکړي البته زه د غزوه تبوک نه پاتې شوم
او کاش دا وای چې زه په غزوه تبوک کې تللی وی دا وای چې زما په غزوه تبوک کې د پاتې کېدلو وجه دا وه چې زه کله ما سره اوښې راسوي نو زما خیال دا و چې په هر ټایم کې زه سامان تیارولی شم چې لښکر روان شو نو مال چې زه به په دې وجې سبا لاړ شم لار کې به ورسو حتی چې دې اومدې تبوک ته ورسېده او زه پاتې شو رسول علیه السلام په دغه کې وخت کې څه دیوان نه و چې هغه کسانو نومونه لیکل چاته به پته هم نه لګېده چې تر څو پورې به رسول علیه السلام ته وحی نه ورغلی په تبوک کې رسول علیه السلام ویل چې کعب بن مالک چېرته دی نو یو چا ویلول چې هغه خپلو ښایسته جامو او څادر هغه ایثار کړلی بل صحابې ورته ویل چې ته دروغ وې لہذا رسول علیه السلام په تبوک کې دا یاد واپس چې کله رسول علیه السلام راغی نو دا کعب بن مالک وایي چې خلکو ما ته ډېرې بانې جوړې کړې عذرونه مې جوړ کړل چې زه کله د رسول علیه السلام خواته رالم نو د دغه نه مخکې چې کوم کسانو اووه کسان پاتې شوي صحابو نه هغو خو ځانونه وتړل هغو هم توبه وشو خو دا و چې زه کله د رسول علیه السلام خواته رالم نو ما رسول علیه السلام ته صافه خبره وکړه چې یا رسول الله زما دپاره هېڅ عذر نه و او که زه بل چا خواته مخې ته ناست وې نو ما به هغه ته ډېر عذر پیش کړی وې بانې به مې ورته کړي وې د هغه د غصې نه به وتی وې خو چې زه نن ستا د غصې نه وځم خو الله زما نه ناراضه وي نو لهذا زما هېڅ عذر نه رښتیا خبره وکړه رسول علیه السلام ورته وویل چې ستا معامله الله ته حواله لہذا څلوېښت ورځې دا تېرې شوې دا څلوېښت ورځې د تېرې شوې او په دې ورځو کې داسې و چې داسې به مسلمانانو خبرې هم نه کولې په دې کې به چې رسول علیه دا چې به د رسول علیه السلام مخې ته رالم سلام به مې وکړ رسول علیه السلام به زما سلام هم نه اخیست ما به ورته په کتل چې شونډې وخوځولې که ونه خوځولې چې کله ما به رسول علیه السلام ته کتل نو هغه به زما نه مخ واړاو خو چې کله ما به بل طرف ته کتل نو بیا به رسول علیه السلام ما ته وکړ په دغه وخت کې دا وایي چې ما باندې یو امتحان دا راغی چې د غسان بادشاه نصراني و هغه ما ته خط راولېږه چې ستا رسول دا زیاتی کوي لہذا ته الله تعالی ذلیله نه پیدا کړی که ته دلته راشې نو موږ به ستاسې امداد وکړو دا وایي چې هغه خط ما راواخیسته و تنور ته مې وارته کعب بن مالک وایي چې کله آخرنۍ لس ورځ د څلوېښتو نه اخوا لس ورځې شوې پنځوسو پورې رسول علیه السلام ویل چې د دې نه زنانه هم جدا کړي لہذا ما زنانه ته وویل چې لاړ شه د اهل سره خپل اهل عیال پلار څه کښېنه زنانه مې ولېږله په مدینه منوره کې به چې زه چېرته تلم چا به راسه خبرې نه کول په پنځوستمه سحر باندې د شپې الله دا آیاتونه نازل کو وعلى ثلاثة الذین خلفوا او د دې درې کسانو توبه قبوله شو دا وایي کعب بن مالک چې کله او نبی علیه السلام د ام سلمې رضی الله تعالی په کور کې او دا وایي چې ام سلمه زما په شان کې محسنه و ښه وه د رسول سلام بیبي وه سار چې دا وایي زه اوس په کوټه باندې ناست یم په کوټه مې مونځ وکړو یو تن اواز وکړو چې یا کعب ابشر خوشحاله شه بل سړی په آس باندې را روان دی هغه کم سړی چې راته دا هغه نه مخکې ما ته
د رسول علیه السلام هغه اواز چې چا کړی و هغه ماته مخکې راورسېد چې کوم سړی په اس باندې چې کوم سړی راغی هغه ماته وویل چې ته خوشحاله شه ستا توبه قبوله شوه او مالی زیری ورکړو. کعب بن مالک وایي چې په دغه وخت کې زما څه هېڅ نه و صرف زما څادر و هغه مې راواخېسته هغه له مې په زیري کې ورکړه. له دې نه معلومه شوه چې په زیري کې یو شی چاله ورکول دا بدعت نه دی. کعب بن مالک وایي چې زه مسجد نبوي ته رالم صحابه کرام ناست رسول علیه السلام مخ پړقېده خوشحاله و. زه د رسول علیه السلام خوا ته رالم چې زه رالم نو ما ته عبیدالله طلحه بن عبیدالله طلحه هغه راته پاسېده او ما له یې غاړه راکړه زما طرف ته رامنډه. کعب بن مالک و چې د هغه دا خصلت دا به زه نه یورم چې هغه کوم د محبت اظهار وکړو مطلب دا دی. لہذا هغه راغی دا چې د رسول علیه السلام خوا ته رالم هغه چې خوشحاله شه داسې د خوشحالۍ ورځ چې ته مور پیدا کړی په تا باندې به نه راغلي. رسول دا کعب بن مالک رضی الله عنه رسول الله صلی الله چې یا رسول الله دا خوشحالي دا توبه قبلېدل ستا د طرف نه دي که د الله ویل چې نه الله د دې اعلان وکړو دا آیاتونه نازل د کعب بن مالک رضی الله تعالی او د درې کسانو توبه الله تعالی قبول کړه. اوس تاسو د آیاتونو ترجمه خو ما تاسو ته وکړه حتی تر دې د پورې اذا ضاقت کله چې تنګه شوې وه په هغو باندې ځمکه بما رحبت پراخۍ سه توبه ابوبکر وراق نه چا توبه تپوس وکړو چې د اخلاص توبه کومه ده توبه نسو نو هغه ورته وویل چې دا ده چې ګناه ده نه وشي او په تا باندې دا ځمکه تنګه شي سره پراخۍ سه چې لکه دا خو زما نه ګناه وشو دا ځمکه را باندې تنګه دا توبه ده. وضاقت علیهم او تنګ شوي په هغو باندې انفسهم نفسونه هم پرې تنګ و چا ورسره خبرې نه کولې په مدینه منوره کې به ګرځېده. وظنوا او ګمان کړی هغو الله ملجأ من الله چې نشته ځای د خلاصۍ د الله نه الا الیه مګر د الله تر بیا الله وایي چې ان الله بېشک الله تعالی هو الله تعالی التواب ډېر توبه قبلونکی دی الرحیم مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه وکونو شئ تاسو مع الصادقین سره د رښتونکو خلکو سره. اتقوا الله د الله نه ویرېږئ وکونو شئ تاسو مع الصادقین سره د صادقان د رښتونکو خلکو. اغله د کعب بن مالک هلال بن امیہ د رښتیا خبره وکړه الله ول نجات ورکړو د صادقینو سره اوسېږي د صادقینو په ګروپ کې شي. دا مطلب ما کان لآل المدینة نری مناسب آل مدینې لره ومن هغه څوک حولهم چې چاپېره د اهل مدینې نه دي من الاعراب د بانډچونه یتخلفوا عن رسول الله چې وروسته کېږي هغو عن رسول الله د رسول الله نه دا مناسب نه ده. مدینه چې مدینه ګرج عرب دي چې د رسول علیه السلام وروسته کېږي رسول علیه السلام جهاد ته ځي د وروسته کېږي. ولا يرغبوا بانفسهم او نه دا چې دیو ترجیح ورکوي بانفسهم نفسونه خپل لره علی ان نفسه د نبه د نبي نه دا نه چې دیو غورهوالی ورکوي خپل نفس لره به په رسول باندې ترجیح نه ورکوي. ذالک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو لا یصیبهم نه رسي هغو ته ظمأ تند ولا نصب او نه تکاوټ ولا مخمصة او نه ولګه نه رسي فی سبیل الله فلار د الله کې ورته نه رسي ولا یطعون او نه په عمل کوي هغو موطئا یو ځای د په عمل کولو یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافران ولا ینالون او نه رسي هغو من عدو د دشمن نه نیلا په رسېدلو سره نه رسي د دشمن نه نه سره رسېدل دیو نه رسي دشمن سره رسېدلو ته دا ټول شی نه چیري چې دا وږي تږي کېږي تکاوټ لږه
او یو دی ځای نه پامال کوي چې په هغه باندې کافر غوسه کېږي مګر دا ټول الا مګر کوتب لهم مګر لیکلی شو د هغو لپاره مګر لیکلی شي د هغو لپاره په دې باندې عمل صالح عمل صالح ان الله بشک الله تعالی لا یضيع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکو کارو الله د نیکو کارو خلقو اجر نه ضایع کوي آیا ولا يرغبوا دا خلق به ترجیح نه ورکوي خپلو نفسونو لره په نبض د نبي دا آیات مطلب دا دی چې کله نبي جهاد ته ته نو دا خلق به د نبي نه نه وروسته کېږي نه به خپلو ځانونو لره ترجیح ورکوي په نبي باندې غوروال چې نبي جهاد ته تللی او ته په کور کې ناست لہذا دا کار به نه کوي او دا کار صحابه دا مقام ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه یو صحابي رسول علیه السلام غزوه تبوک ته تللی دی دا خپل باغ ته راغی جهاد نه پاتې شوی او د ده دپاره زنانه وه حسینه هغه هم راغله د باغ په دې سوري کې د دې دپاره چټایي خوره کړه او په هغې باندې وله چټایي خوره کړه بشتره یې وله خوره کړه او ده ته کجورې راوړې د باغ تازه اوبه یې یخې وله راوړې د ابو خیثمه چې دې ته وکتل نو ویې ویل چې سوری دی اوږد او دا خو د ګرمۍ ورځې وي کجورې دي تازه اوبه دي یخې زنانه ده حسینه خو رسول علیه السلام په تکلیف کې دی په سخته کې دی ما هذا بخیر دا خو د خیر خبره نه ده چې زه دلته ناست یم رسول الله سلام تل په غرمو روان دی دا خو د خیر خبره نه ده هغه خپله اوښه راوستله په اوښه باندې سامان وارتاو تورې راواغسته او نیزه راواغستله او دا روان شو چې زه رسول علیه صلات وسلام تبوک ته تللی زه تبوک ته ځم لهذا رسول علیه السلام طرف ته روان شو تبوک ته روان رسول دا چې کله تبوک ته ورنږدې شو نو رسول علیه السلام د دومره لرې نه ول لکه سړی چې شګو ګلي اینی داسې لرې ول نو رسول علیه السلام ور چې دا خو ابا خثیمه دی رسول علیه السلام خواله چې دا ورغې نو رسول علیه السلام د ده په ورتللو باندې خوشحاله شو د ده لپاره یې بخښنه طلب کړه دا صحابه دي چې دې صحابو به خپل ځانونو لره ترجیح نه ورکوله پر رسول علیه السلام دا ما تاسو ته یوه واقعه ذکر کړې یو تن خبره بیانوله هغه ویل چې یاره یو سړی داسې و چې هغه دا ویل چې زما د ټوله ورځ او شپه دا سړی په نیکۍ په کار کې نو د ده په زړه کې دا خبر راله چې یاره زما نیکۍ به د صحابو د نیکۍ نه زیاته دا خبره په زړه کې راله ځکه چې د ورځې بې ګناه نه کوله ټول کې دا وهم راغی چېره دا وایي چېره زه زما نیکۍ د صحابو د نیکۍ نه به زیاته یا به د هغو سه یو شان دي دا سړی وایي چې ما خوب ولید بس دی په دې بس کې په مخ کې سیټ کې رسول علیه السلام ناست وروسته په دې ګاډۍ کې صحابه کرام ناست دي او دا سړی وایي چې یاره زه هم پکې ناست یم دا ګاډی روان دی او ځي او پورته چړایي ده په دې چړایي کې دا ګاډی ونښت ګاډی نه ځي زه راکوشم چې زه راکوشمه چې ورځم ګټه ګورم چې د ګاډي دې ټیر ته کېدم چې شاته را نشي
چې ما وکتل نو صحابه خپل سرونه راغیستي دي او د هغه ټیر ته یې ښودي دي چې دې ګاډۍ کې خو رسول علیه السلام دی دا به موږ ګټئ چې ګورو نو لحاظه هغو په خپلو سرونو باندې دا ګاډۍ راباندې کړ هغه سړي ویل چېرې زه کله راپاڅېدم ما ته پته ولګیا چې د صحابو چې کوم مقام هغه خو ډېر لوی مقام نو دا د صحابه کرام مقام ولا یطؤون او نه پامال کوي هغو موتیان یو مکان د پایمال کولو چې غوسه کېږي په کافر چې غوسه کېږي په باندې کافر په داسې ځایونو ته ګرځي چې کافر پرې غوسه کېږي داسې په داسې ځمکه ګرځي چې په هغې باندې چال باندې کافر غوسه کېږي الله تعالی په دې باندې اجر لري امام ابو حنیفه په دې آیات نه استدلال کړی چې کله د اهل حرب د کافرانو سره جنګېدې نو داسې کار به کوې چې هغه پرې غوسه کېږي هغه غوسه کېده دا دی چېرې د هغو زنانه درته لاس له رالې نو هغه خو یو قسم انځې شوې نو هغو ته نزدېکت جایز دی هغه دې نه استدلال کوي ولا ينفقون او نه خرج کوي هغو نفقة نفقه صغیرة وړه ولا کبیرة او نه غټه څوک دا مجاهدین چې د الله په لار کې تلي ولا يقطعون او نه قطع کوي هغو وادیا یو وادي الا مگر کتب لهم مگر لیکلی شي د هغو دپاره یا الا مگر کتب لهم لیکلی شي د هغو دپاره خو علما ترجمه په مضارع مجهول سره کوي الا مگر لیکلی شوي د هغو دپاره دا د هغو دپاره لیکلی شوي لیجزیهم الله د دې دپاره چې بدله ورکړي هغو ته الله تعالی احسن ما غوره د هغه نه چې هغو یعملون عمل کوه هغو وما كان المؤمنون او نری مناسب مؤمنان لره لینفرو چې وځي هغو کافه ټول فلولا نفران ولې نه وځي من کل فرقة د هرې فرقې نه منهم د دې نه طائفة یوه طایفه لیتفقهوا فی الدین چې پوه حاصل کړي هغو په دین بدین کې ولینذروا او د دې لپاره چې وایي راغو قوم فل اذا کله رجعوا الیهم چې واپس شي هغو دې قوم ته لعلهم شاید دا قوم یحذرون دیو ځانونه بچ کړي یحذرون دی ویریږي وما كان المؤمنون لينفروا كافة په مخکینی آیاتونو کې نازل شو چې خلق با ترجیح نه ورکوي خپل نفسون لرا په نفس د نبی نو د دې نه خو دا معلومه شوه چې کله نبی جهاد ترته نو ټول خلق به ځي بل په مخکینی آیاتونو کې چې د جهاد نه څوک پاتې شوي وو د هغو تشدید بیان شو لہذا چې رسول علیه السلام به د دغه نه وروسته کومه جهادي دسته لېږله نو صحابه به نه پاتې کېده ټول به تله رسول علیه السلام با په مدینه منوره کې یوازې و ډېر خلک به تلی و الله دا آیات نازل چې دا آیات شو چې انفروا خفافا وثقالا د الله په لار کې لاړ شئ خفافا په دې حال کې چې تاسو سپک یئ او بوجدار یئ د الله په لار کې ټول لاړ شئ او دارنګې چې کله نبی علیه السلام دسته جهادي لیږي او هغه ځي نو تاسو ټول ځئ لہذا دا کار مه کوئ دا په هغه وخت کې به تاسو کاو چېرې کله صحابه لږو مسلمانان لږو اوس مؤمنان الحمدلله ډېر شو د دې کثرت راغې لہذا څه پاتې کېږئ او څه ځئ دا مطلب دی د دې آیات معلومه شوه چې بعضې علما ذکر کوي
چې دا آیات د امر د جهاد سره متعلق نه دی بلکې د جهاد مسله خو ذکر شوه تفصیل د هغې وشو په دې آیاتونو کې الله تعالی په طلب د علم پسې وتل د هغې ذکر کوي دا یوه خبره یاد ولرئ چې په طلب د علم پسې وتل علم حاصلول د دې ثواب د څه شي سره برابر نه دی ما تاسو ته یو روایت ویلی چې د تدارس العلم ساعة خیر من احیاها چې ټوله شپه ته رڼا کې عبادت باندې ولاړې خو که د دې نه د علم لږه مذاکره وکړې رسول علیه السلام وایي لږ ټیم د علم مذاکره کول دا افضل ده نو د علم پسې وتل دا خو رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي من خرج فی طلب العلم څوک چې د علم په طلب پسې ووت فهو فی سبیل الله دا په لارې د جهاد کې دی داسې نه لکه جهاد کې حتی یرجو چې بیرته کور ته راشي نو د دې آیات نه مطلب دا دی چې د طلب په علم پسې ټول موضوعي چې ټول لاړ شي نو د کور معاش هغه به څوک کوي او د کور خدمت معاش هغه به څوک کوي لہذا چې کومه غټه طایفه ده د غټه طایفې نه دی لږ خلک وځي هغه د لاړ شي علم دی حاصل کړي چې هغه بیرته راله نو هغه خپل قوم باندې ویري چې کله دی راوګرځي هغه خپل قوم ته نو هغه به یری هغه به د عذاب د ګناهونو نه بچ کوي هغه به د دیو خبره به واوري نو هغه به خپل ځانونه بچ کوي دا مطلب اوس د دې نه معلومه شوه اثبات د تقلید دی وشو ځکه چې کومه طایفه راله هغه خپل علم حاصل کړلی قوم ته خبره کوي نو قوم به د دیو خبره مني که نه نو قوم چې د دیو خبره مني نو لهذا د یو عالم او د یو چا خبره منودل په هغې باندې عمل کول دې ته تقلید ویل لعلهم شاید هغوی یحذرون هغه ویل طایفه قطعه ته وایي قطعة من الناس طایفې اطلاق په یوم کېږي دلته د طایفتون نه مراد جمع ده ځکه چې په لیتفقهو کې په لینذرو کې ورته جمع لیتفقهو په دین کې ورته ضمایر د جمع راځي اذا رجعو الیهم رجعو کې ورته ضمیر د جمع راځي د آیات د مخکینی سره مناسبت سره چې مخکې خو سفر ذکر شو د تبوک ته د جهاد د پاره سفر او دلته کې سفر دی د پاره د طلب علم یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قاتلوا الذین قتال وقتاسو الذین د خلکو سره یلونکم چې نږدې هغو تاسو ته من الکفار د کفارونه کوم کفار چې تاسو ته نږدې دي د هغو سره جهاد کوئ ولیجدوا اغوری بیامومی پیکم پتاسو که غلزها سختی وعلمو پوشی ان اللہ بیشک اللہ تعالی مع المتقین سراد متقیانو سرده قتال کوئی دا هغه کسانو سره چې هغو نږدې تاسو کفار د دې آیات نه دا معلوم شو چې نږدې کافر سره به قتال کوي د لرې سره به نه کوي نو بعضې علما ذکر کوي چې دا منسوخ دی د لرې کافر دا او که نږدې دی ټول به قتل کړي بعضې علما وایي چې نه منسوخ نه دی جهاد به شروع کوي د نږدې کافر نه ځکه چې ته د نږدې کافر سره ونه کې و لرې لاړ شي دا نږدې کافر به په تا باندې لار بنده کړي کور ته به نشي راشي ستا اهل عیال هغه به محاصره کړي نو نږدې د مخې څه کافر چې کوم و هغه ختم کړو داسې بسې ځه لرې ته به رسي
وإذا ما أنزلت کله چې نازل کړه شي سورت فمنهم نو بعض را دیونه من هغه څوک دي د منافقانو نه یقول چې ویاو ایوکم کم یو تاسو لره زادته زیاتې کړی دی هغه لره دي صورت ایمان فاما الذین پس هر چا خلق دی آمنو چې ایمان راوړی فزادتهم نو زیاتې کړی صورت هغو لره ایمان وهم هغو یستبشرون او هغو خوشحالیږي و اما الذین هر چا خلق دی بی قلوبهم چې بړوند هغو کې مرض دی پاک فزادتهم نو زیاتې کړی به هغه صورت هغو لا رجسن ګندګي الی رجسهم د ګندګۍ د هغو سره وماتو او مړه هغو او حال لرې هم هغو کافرانو په دې ځای کې نه کوو چې صورت به کله نازل شو نو منافقان به جره دې کبه ول ایمان زیات ایمان نور خو زیاتیږي ایمان کمالی خو زیاتی کیږي احکام چې نوې نازلیږي نو په هغه باندې چې ته ایمان راوړې نو دغه ایمان خو زیاتیږي او چې منافقانو نو هغو به د دغه صورت نه انکار وکړو نو د هغو نجاست به چې مخکې نجاست څه و هغه به زیات شو نجاست به مخکې نجس و اوس به نور د بل صورت به چې نازل شو د هغه نه انکار وکړو د نجاست یې زیات شو اولا یرون آیا دا منافقان نینی انهم بشک هغو یفتنون په فتنه کې مبتلا کولی شي هغو لره فی کل عام په هر کال کې مرتن یو کرتې او مرتین یا دوه کرتې ثم پس لا یتوبون توبې نه وباسي هغو ولا هم او نه هغو یذکرون نصیحت قبل هغو اولا یرون آیا نینی نه ګوري منافقان چې دیو مبتلا یو دوه کرتې سره کله به جهاد کله به جهادي کله به غزوی کله قحط او شدتی کله مرض یو ولګی په دې باندې مبتلا کولی شي و اذا ما انزلت کله چې نازل کړه شي صورت قرآن صورت راشي نظر بعضهم نو ګوري بعض راغونه الی بعض منافقین و بعض کتل اهل یراکم آیا لیدلی دی تاسو لره من احد یو تن منافقینو به بعض یو تن تاسو لیدلی ثم انصرفوا بیا به وګرځېده چې چا ویل سر وپاسېده الله وایي صرف الله اړولی دی الله تعالی قلوبهم زړونه دیو بانهم بېشک هغو قوم یو قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي هغو الله د هغو زړونه اړولي لقد جاءکم خامخا په تحقیق سره راغلی تاسو ته رسول من انفسکم د نفسونو ستاسو نه چې ستاسو د نفسونو نه دی سمت زه تاسو ته آیات ترجمه کوي عزیزون علیه ګران دی په دې رسول باندې ما هغه شی عنتم چې تاسو په مشقت کې آرتئ دا ګران حریص علیکم حریص دی دا نبی په تاسو باندې حریص دی په تاسو باندې بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف شفیق دی رحیم مهربان دی فإن تولوا که چرته دا خلق وګرځېده فقل ته ورته ووایه حسبي الله کافي دی زما دپاره الله لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی علیه خاص په دې الله باندې توکل تو ما توکل کړلی وهو الله تعالی رب العرش العظیم رب دی د عرش هغه عرش العظیم چې لوی دی لقد جاء په مخکینی آیاتونو کې د منافقانو نفاق ذکر چې کله به صورت نازل شو نو بعضو ته وکتل او دیو به بیا اهل یراکم من احد ثم انصرفوا بیا به دیو وګرځېدل لاړ به نو په مخکینی آیاتونو کې ثم انصرفوا چې دیو به وګرځېده نو په مخکینی آیاتونو کې د منافقانو نفاق ذکر شو اوس په دې آیاتونو کې د رسول علیه الصلاة والسلام لوی مقام ذکر کوي
چې دا رسول ډېر اوچت رسول دی ستاسو د نفسونو نه دی داسې ما عنتم ګران دی په دې رسول باندې هغه کار چې هغه تاسو باندې مشقت تکلیف کې آرتی ګران دی په دې رسول باندې هغه ما هغه عنتم چې تاسو کوم شی به مشقت کې آرتی عزیز علیه هغه په دې رسول ګران دی دا رسول په تاسو باندې حریص دی په مؤمنانو رؤوف رحیم دی نو لہذا ای منافقانو د دې رسول اتباع وکړئ دا رسول لایق د اتباع دی چې تاسو اتباع وکړئ دعوت دی په دې آیاتونو کې اتباع د رسول ته من دا آیات لقد جاءکم قرآن چې کله لیکلی کېده نو زید بن ثابت رضی الله تعالی صحابه دا طریقه وا چې کوم آیات به راوړلو په هغه باندې به ګواهان پیش کول چې داسې ګواهان به دې پیش کا چې دا آیات ما د رسول علیه السلام د خولې نه اورېدلی او د هغې په مخ کې مې لیکلی نو زید بن ثابت رضی الله تعالی به ترې واخیسته او هغه بیا په قرآن کې داخل دا آیات صرف خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنہ راوړ د یو د هغه ورسو بل چا څه نه و اشکال لاغه چې قرآن خو متواتر ده نو چې یو آیات پکې یو تن راوړ نو دا خو متواتر نشه که خو موږ د هغې نه جواب کوو چې ګوره یو په لیکلو کې دی په لیکلو کې دا د یو تن څه ورسو خو رسول علیه السلام د هغه ګواهي په منزل د ګواهي د دوو تنو ګرځول ده د هغه څه په لیکلو کې دا ورسو او هر چې د وینا نه دی نو هر یو ته یاد و چې دا موږ د رسول علیه السلام نه اورېدل نو دا آیات متواتر دی دغه څوم قرآن چې متواتر من انفسکم چې دا رسول د نفسونو ستاسو نه دی داسې رسول دی چې ستاسو د نفس نه دی انفس دی ته وایي چې داسې رسول دی من ان چې د غوره ستاسو د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې الله غوره کړی اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله کنانه بنو کنانه غوره کړي په بنو کنانه په اولاد کې قریشو په قریشو کې بیا بنو هاشم رسول علیه السلام د بنو هاشم نه په خاندان کې او دا اوچت خاندان و من انفسکم چې د غوره ستاسو او رسول علیه السلام وایي چېرې د آدم علیه السلام ته چې د رسول علیه السلام کومه سلسله رسېدله په دې کې چا بدکاري زنا نه راکړې داسې پاک نسب دی حریص علیکم دا نبی په تاسو باندې حریص دی حرص کوي چې ایمان راوړئ په ایمان کې داخل شئ په مؤمنانو باندې رؤوف شفیق دی رحیم ګوره رؤوف ځای په ځای رحیم رؤوف رحیم صفات د الله دی په دې ځایونه کې نبی راغلی بل ځایونه کې وایي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم چې بېشک الله په خلکو باندې رؤوف الرحیم دی نو رؤوف الرحیم صفات د الله دی خو دا د صرف الفاظ یو شانتي دي رؤوف او رحیم د الله هغه ډېر اوچت مقام دی رأفت او رحمت چې په الله کې او رسول علیه السلام ته رأفت او رحمت حاصل شوی د طرفه د الله نه دی نو کوم رأفت او رحمت چې په الله کې دی په هغه معنا باندې په مخلوق کې رأفت او رحمت نشته فإن تولوا کچرتا تاسو وګرځېدئ نو وایه حسبي الله لا اله دې آیات ته وګورئ حسبي الله د آخره پورې دې آیات ته وګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې هغه چا چې ووایه حسبي الله دا آیات چې سبا یې کړ او بېګا یې کړ اوه کرت یې ووایو نو الله تعالی د هغه لپاره کافي دی هغه
چې هغه کار نه چې خفه کوي دله د امر د دنیا نه وي آخرت چې د دنیا او د آخرت کم کار دلره خفه کوي د هغه نه به الله د ده لپاره کافي دی وکړه سبا بیګو علامه روح المانی صاحب روح المانی ذکر کوي چې دا زما ورد او وظیفه ده د ډېر کلونو نه چې سبا او بیګا دا آیات وکړه محمد بن کعب وایي چې زه یوه دسته وتې وه ځمکې د روم ته لہذا جهادي دسته وه په دغه دسته کې یو سړی و اوس دا دسته چې د هغه طرفه را روان ده یو سړی دی د دغې نه سورلی نه ولوېد خپه یې ماته شوه لهذا د سړي خپه ماتې شوه جلتی کې دي لهذا دا سړی راواغېست د ده خواته سورلی وتړله او ونې لاندې دا پرېښو او دیو تیراله ځکه چې دشمن پسې راته دایم نیول او هغه سړی اوس راتلی نشي څه وخت چې تیر شو یو سړی هغه له راغی ویل چې ولې ده ورته ویل چې زما دغه شانته دا خپه پخز ورون مې مات شوی دی زه تلی نه شم ورون چې مات شي سړی شم هغه سړي ورته ویل چې دا وایه حسبي الله دا آیات لا اله علیه وهو رب العرش العظیم دا رب العرش عظیم پورې دا آیات وایه نو لہذا هغه د رب العرش العظیم پورې دا آیات وایه ویل چې دا آیات وایه او په دې باندې پوکه لہذا په زخمي ځای چې پوکو هغه روغ شو پتون یې ماتو روغ شو چې روغ شو سړی خپل اس ته وکوت او ملګري په لار کې ورسول حسبي الله لا اله الا دا اسم اعظم دی چې څومره درنه کېدی شي د دې آیاتو ورد او وظیفه کوئ مشکلات به در مخې نه ځي حسبي الله لا اله هو علیه توکلت رب العرش العظیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب الحکیم الحمدلله سورة یونس ته راورسید سورة یونس مکی